Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. Dear viewers, یو ځل بیا تاسو ته په یو نوي لیکچر کې په یو نوي ټاپک سره حاضر یم. زموږ د ننني لیکچر ټاپک دی نیمز آف برډز، یعنی د مرغو نومونه. ګرانو کتونکو کچری تاسو په اسانه پښتو ژبه کې انګلیش د کول غواړئ نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ. ډیر ویورز، مونږ سره اولنې لفظ دی هاک، باز. ګرانو کتونکو باز ته په انګلیش کې هاک ویل کیږي. هاک یعنی باز. نیکسٹ دی مونږ سره ایګل، عقاب. عقاب ته په انګلیش کې ایګل ویل کیږي. ایګل یعنی عقاب. نیکسٹ دی مونږ سره فالکن، شاهین. ګرانو کتونکو فالکن په انګلیش کې شاهین ته ویل کیږي. فالکن یعنی شاهین. بل دی مونږ سره سپیرو هاک، باشه. ویورز، باشه ته په انګلیش کې سپیرو هاک ویل کیږي. سپیرو هاک یعنی باشه. نیکسٹ دی مونږ سره ولچر، گنجی. ویورز، ولچر په انګلیش کې گنجی ته ویل کیږي. ولچر یعنی گنجی. نیکسٹ دی مونږ سره آل، ګونګی. ګرانو کتونکو ګونګی ته په انګلیش کې آل ویل کیږي. آل یعنی ګونګی. بل دی مونږ سره آسټریچ، شترمرغ. ګرانو کتونکو آسټریچ په انګلیش کې شترمرغ ته ویل کیږي. آسټریچ یعنی شترمرغ. نیکسٹ دی مونږ سره هین، چرګه. ویورز، چرګې ته په انګلیش کې هین ویل کیږي. هین یعنی چرګه. نیکسٹ دی مونږ سره کاک، بانګي. ګرانو کتونکو کاک په انګلیش کې بانګي ته ویل کیږي. کاک یعنی بانګي. بل دی مونږ سره روډ رنر، ځنګلي چرګ. ویورز، روډ رنر په انګلیش کې ځنګلي چرګ ته ویل کیږي. روډ رنر یعنی ځنګلي چرګ. نیکسٹ دی مونږ سره ډک، مرغابۍ. ویورز، مرغابۍ ته په انګلیش کې ډک ویل کیږي. ډک یعنی مرغابۍ. نیکسٹ دی مونږ سره ګوس، هیلۍ. ویورز، هیلۍ ته په انګلیش کې ګوس ویل کیږي. ګوس یعنی هیلۍ. بل دی مونږ سره ګریب، بیلکی مرغابۍ. ویورز، ګریب په انګلیش کې بیلکی مرغابۍ ته ویل کیږي. ګریب یعنی بیلکی مرغابۍ. نیکسٹ دی مونږ سره پیکاک، طاووس. ویورز، پیکاک په انګلیش کې طاووس ته ویل کیږي. پیکاک یعنی طاووس. بل دی مونږ سره پیجن، کونتره. ویورز، کونترې ته په انګلیش کې پیجن ویل کیږي. پیجن یعنی کونتره. نیکسٹ دی مونږ سره پیرٹ، طوطي. ګرانو کتونکو پیرٹ په انګلیش کې طوطي ته ویل کیږي. پیرٹ یعنی طوطي. نیکسٹ دی مونږ سره سپیرو، چینچړه. ویورز، چینچړې ته په انګلیش کې سپیرو ویل کیږي. سپیرو یعنی چینچړه. نیکسٹ دی مونږ سره کرو، کارغه. ګرانو کتونکو کرو په انګلیش کې کارغه ته ویل کیږي. کرو یعنی کارغه. نیکسٹ دی مونږ سره نایټ انګیل، بلبل. ویورز، بلبل ته په انګلیش کې نایټ انګیل ویل کیږي. نایټ انګیل یعنی بلبل. نیکسٹ دی مونږ سره کویل، بټیر. ویورز، بټیر ته په انګلیش کې کویل ویل کیږي. کویل یعنی بټیر. بل دی مونږ سره کنګ فشر، ماهی خور. ویورز، ماهی خور ته په انګلیش کې کنګ فشر ویل کیږي. کنګ فشر یعنی ماهی خور. نیکسٹ مونږ سره اوټ پیکر، هدهد. ویورز، هدهد ته په انګلیش کې هوټ پیکر ویل کیږي. هوټ پیکر یعنی هدهد. نیکسٹ مونږ سره مینا، مینا یا خارو.
ویورز خارو ته په انګلیش کې مینا ویل کیږي. مینا یعنی خارو. بل دی موږ سره سوالو توتکرکې. ویورز توتکرکې ته په انګلیش کې سوالو ویل کیږي. سوالو یعنی توتکرکې. نیکسٹ دی موږ سره ډوو کړکړې. ویورز کړکړې ته په انګلیش کې ډوو ویل کیږي. ډوو یعنی کړکړې. بل دی موږ سره هامینګ برډ. هامینګ برډ. ویورز هامینګ برډ ته په انګلیش کې هامینګ برډ ویل کیږي. هامینګ برډ یعنی هامینګ برډ. بل دی موږ سره کیوي. کیوي. ویورز کیوي ته په انګلیش کې کیوي ویل کیږي. کیوي یعنی کیوي. نیکسٹ دی موږ سره فیلیکین. غرغړ یا ماهی خورک. ویورز ماهی خورک ته په انګلیش کې پیلیکین ویل کیږي. پیلیکین یعنی غرغړ یا ماهی خورک. نیکسٹ موږ سره کرین. زاڼې. ویورز زاڼې ته په انګلیش کې کرین ویل کیږي. کرین یعنی زاڼې. نیکسٹ موږ سره هیرن. بګلې. ویورز بګلې ته په انګلیش کې هیرن ویل کیږي. هیرن یعنی بګلې. ډیر ویورز دا زموږ نننی لیکچر د مرغو د نومونو باره کې. د نیکسٹ لیکچر پورې اجازت غواړم. د لوی الله پامان.